یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیشان احمد یم. امید لرم چې څونه ملګري دي ښه به ژوند په مزو سره به یو د بل ډم باره کې چې کومه ډمه مو ته هم ویلی شو نیلم ګل د هغې باره کې اپډیټ راغلی دی چې په هغې باندې فایرنګ شوی دی او زخمي شوې ده. چونکې دې پته اوس نه لګي ځینې خلک خو فاطمه ګل یا د مراد دی ځینې به الله خبرې چې مراد او فاطمه ګل څوک دي او څوک نه دي. او د دو نیلم ګل چې کوم ډېر وخت نه مونږ وینو چې ډېر زیات تنازع روانه وه سوشل میډیا ډېر زیات ویډیوګانې بربابه کړي دي. دوی په منځ کې طلاق هم شوی و. خو زه به دا خبره کول غواړم چې کله ډمه د کور نه بر ته راوځي که نه او ښځه د کور نه بهر شي که نه د هغې نه بیا ته ښې تمنه کې نو موږ داسې ډېرې ویډیوګانې واقعیینو را روانې دي د ښځو حوالې سره. نن په دې ځای کې دا ښځه ووژل شوه، نن په دې ځای کې دا ډمه ووژلی شوه. نو د دوی په منځ کې به دغه انجام او دا قصه روانه شوې ده او یو عام خبر د جوړه شوې ده. نو په منځ کې بیا موږ ته د دې ریزلټ راشي چې نن چا په لار کې ویشتله، نن چا دلته ویشتله. نو د دوی ریزلټ په منځ کې دغه شاني. نو الله دې په موږ خپل رحم وکړي. او نیلم ګل چې کوم ده دره پښتو چې تاسو ته بتره یو پښتو ډرامو کې دا کار هم کوي د ډېر ټایم نه. او د مراد دا چې کوم مراد نه مې دی هسبنډ و خاوند و هغې سره هم بیا هغه طلاق هم شو. بیا ډېر زیات تنازع هم راغلی او ویډیوګانې به تاسو کتلي وهل ټکول هم پکې شي په دې باندې غلطې خبرې چې یو ځای بل خلک مال راولي په خپل خاوند بل نظامونه لګوي. دا قصې هم روانې وې ډېر ټایم نه. بیا دا خبره اصله که رپه دپه شوې وه نو په منځ کې اوس بېرته راله چې کوم دی ګل په هغې باندې ډزې شوي دي او فایرنګ پې شوی دی. په دې پته اوس نه لګي چې هلاکت شوی دی نه دی شوی او ژوندی ده که نه. خو دا خبر راځي چې نیلم ګل چې کوم ده زخمي ده. نو الله دې ورله صحت ورکړي. خو زه به دا ووایم چې ښځې له هم چېرته هم نه دي په کار زنانه ذات له چې دا بهر ته راوځي او پښتو معاشره ده او ځان دې بې پردې کړي. نو په منځ کې بیا ریزلټ دغه شان راځي. نو دغه خبر مې شیر کوو چې په نیلم ګل باندې حمله شوې ده خو چونکې زخمي ده او څه د ډیت چې کوم څه خبر دی هغه یې نه دی راغلی.